نهم سپارہ 14 رکو سورہ آراف درې باندې شلم رکو نهم سپارہ 14 رکو سورہ آراف درې باندې شلم رکو بسم الله الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا اغا خلق چې زمونږ آیتونه دروغ وګرځول سنستدرجهم من حیث لا یعلمون مونږ برورو دی عذاب طرف تراکاږو داسې چې دوی ته به خبر هم نه وي و املی لهم زه دوی ته مهلت ورکوم ان کیدي متین بېشکه زما پټ تدبیر ډېر مضبوط دی اولم یتفکروا آیا دوی غور نه کوي ما بصاحبهم من جنه نشته د دوی په صاحب باندې سپیریان ان هو الا نذیر مبین هغه خو نه دی مګر صفا یاره ورکوونکی اولم ینظروا آیا دوی نظر نه کوي فی ملکوت السماوات والارض پس سلطنت د آسمانونو او د ځمکو کې وما خلق الله من شیء او هغه څه چې الله پیدا کړي دي وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم او زر دی چې وګرځېږي هغه نیټه نږدې کما چې دوی سره واده شوی فبأي حدیث بعده یؤمنون بس دین وروسته به دوی په کومه خبره یقین کوي ومن یضلل الله فلا هادی له څوک چې الله ګمراه کړي د ته لار ورکوونکی څوک نشته ویذرهم فی طغیانهم پرېږدی دا خلک په خپل سرکشۍ کې یامهون چې سرګردانه ګرځي یسألونک عن الساعة اے محبوبه تانه تپوس کوي قیامت متعلق ایان مرساها څه وخت په دا واقع کېږي قلت ورته وفرمایه انما علمها عند ربي د دې قیامت علم خو زما رب خواته دی لا یجلیها لوقتها الا هو نه به ښکاروي په خپل وخت باندې څوک مګر هغه ذات ثقلت فی السماوات والارض ډېر دروند د اسمانونو او په ځمکو باندې لا تاتیکم الا بغتة قیامت په تاسو باندې نه راځي مګر اچانک یسألونک کأنک حفی عنها اے محبوبه تانه داسې تپوس کوي گویا کې تا د دې قیامت ښه تحقیق کړی قلت ورته وفرمایا انما علمها عند الله د قیامت علم خو الله سره دی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق پوهیږي نه قل ورته وفرمایا لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا زه د خپل ځان بذات خود اختیار د نفع او د نقصان نه لرم الا ما شاء الله مگر هغه څه چې الله ما ته خوښوي ولو كنت اعلم الغیب او کچیرته ما بذات خود غیب لرلو لاستکثرت من الخیر ما به ډېر شی خیر غونډ کړی وما مسنی السوء او ما ته به هرګز نه رارسېده بدګړه ان انا الا نذیر وبشیر زه نه یم مګر یره ورکوونکی او زیری ورکوونکی لقوم یؤمنون قوم لره څوک چې الله باندې ایمان لري